انډیا چې په پاکستان کومه حمله کړې وه د هغې مکمل اپډیټ راغلی دی. آیا انډیا ته فایده شوې ده که نقصان شوی دی؟ د پاکستان څومره نقصان کړی دی؟ پاکستان کې څومره کسان زخمیان دي؟ څومره شهیدان شوي دي؟ انډیا په دې حمله کې کومه ټیکنالوژي استعمال کړې وه؟ مکمل اپډیټ یې راغلی دی. په دې یو شاړ غوندې ویډیو کې در سره مکمل اپډیټ شریکوم. ډیر وړې خبرې، ډیر لږې خبرې دي او ډیر غټ اپډیټ دی. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. انډیا په دې حمله کې فائدې نه زیات نقصان دی په دې حمله کې، ځکه انډیا چې کوم جهازونه راغورځېدلي دي که نه، نو انډیا به بار بار چغې والې چې ما سره رافیل ټیکنالوژي ده غورې، ما له مخې له مه راځئ. نو هغه ټیکنالوژي ولې پاکستان فیل کړې ده، د پاکستان ایرفورس او راغورځولي دي ولې د رافیل 3 جهازونه. نو دې کې د انډیا نقصان شوی دی. انډیا اوس فرانس ته سترګې نشي اوچتولی. فرانس والا وایي تا د ما ټیکنالوژي فیل که ظالمه، او دا د ما ټیکنالوژي غلطي نه بلکې دا ستا د پایلټانو غلطي ده. ستا پایلټان چې کم دي ناقابله دي، ستا کپتانان ناقابله دي، زما ټیکنالوژي اوکې ده. نو یو طرف ته فرانس ته او بل طرف ته پایلټان نشي بدنامولی. نو په دې حمله کې د فایدې نه زیات نقصان انډیا ته ملو شوی دی. دا حمله یو فلاپ حمله ده. پاکستان آرمی دا حمله بالکل ناکامه کړې ده، او اکثر انډیا چې کله هم حمله کړې ده نو د شپې په تیاره کې کړې ده په پاکستان باندې. کني تاسو تاریخ وګورئ چې کله هم انډیا حمله کړې ده هغه د شپې په تیاره کې کړې ده، او هر کله چې انډیا حمله کوي نو هغه اکثر د شپې کوي. انډیا مطابق چې موږ د پاکستان 9 علاقې ټارګټ کړې دي. انډیا وایي چې موږ د پاکستان 9 علاقې ټارګټ کړي دي، او پاکستان وایي چې نه 15 علاقې ټارګټ کړي دي، او په دغه 15 علاقو کې چې څومره تقریبا 8 کسان مړه شوي دي او 35 کسان چې کوم دي زخمیان دي. 8 پکې شهیدان شوي دي او 35 پکې انجرډ دي، زخمیان دي. 15 علاقې ټارګټ کړي دي، او انډیا په میډیا باندې نارې وهي چې موږ د پاکستان 9 علاقې ټارګټ کړي دي. ښه، او دا دومره آرامیان دي که نه چې ټول ټارګټ یې مسجدونه ټارګټ کړي، جوماتونه یې ټارګټ کړي دي. مظفرآباد کې کوټلی، باغ، مرید، دا 15 علاقې چې دا دی ټارګټ کړي دي، او دې کې زیاتې حملې چې کوم دي، زیات اټیک چې کوم دی دی په جوماتونو باندې کړی دی. ټارګټ چې کوم دی جومات کړی دی، جمعه ته ټارګټ کړی دی. دوی په خپله حمله کې وایي چې دا د پاکستان نه بلکې پاکستان نوم هم نالي، دا د دهشتګردو ټکانې وي. مونږ توبه خدای توبه ګوره، یو طرف ته که چېرې دا پاکستان کړی و، د پاکستان آرمی د انډیا مندرې ټارګټ کړی وی که نه، نو اوس په دنیا کې یو غوبل جوړو چې دغه انډیا پاکستان دهشتګرد ملک ته، پاکستان داسې هر سړی به راپاڅېدو د پاکستان خلاف یې بیان جاری کولو. خو تر اوسه پورې یو غیر ملکي صدر، یو وزیر اعظم هم بیان جاری نه کړو چې انډیا زیاتې کړی دی. مسلمان ډله اعظم د مسلمان ملکونو لکه انګریز خو پرېږده، د مسلمان ملکونو هم یو صدر وزیر اعظم راپانسېدو چې انډیا زیاتې کړی دی، چې مسجدونه یې ټارګټ کړي دي. جی ډېر د شرم او ډېر د افسوس مقام دی. جی ښه، اوس پاکستان وایي که نه چې موږ د انډیا 15 جهازونه راغورځولي دي، چې پکې رافیل هم شامل دی. د رافیل د فرانس جهاز دی، د فرانس ټیکنالوژي ده. فرانس انډیا ته مینتې کولې وروره چې پام کوه غورې که اټیک کې نو خیال کوه غورې چېرته زموږ ټیکنالوژي درله هغوی هیک نه کړي او چېرته زموږ ټیکنالوژي فیل نه کړي. مینتې به یې وله ګورې په موږ په شرمونو ونه شرموئ. بالکل هماغه رنګ وشوه. د فرانس هغه ټیکنالوژي چې کومه وه هغه د پاکستان ایرفورس هیک کړه، او هغې وله په خپل بارډر کې په خپل کور کې هغوی له جهازونه راغورځولي دي. جي د پاکستان ایرفورس. جي انډیا هم دا خبره مني، انډیا خبره مني چې زموږ جهازونه راغورځېدلي دي، خو دې خبرې نه صفا انکاري دي چې رافیل پکې هم شامل دی. اصل کې انډیا چې کوم ده که نه خپل عوامو نه بېوقوفه جوړوي. ګوره چې کله دغه مقبوضه کشمیر کې واقع وشوه نو مودي ډېر اوچتېدو راخلاصېدو چې زه به دا وکړم او زه به حمله کوم او زه به پلانې کوم او زه پاکستان ته موتوړ جواب ورکوم او دا پاکستان کړي. پاکستان ولې لکه ما نه دي کړي. انویسټیګیشن وکړه، کمیټي کښېنه وه، که ما کړي زه جرمدار یم. ته خو انویسټیګیشن وکړه که نه. ګوره حمله څنګه وشوه، ستا له آرمي او فوج هلته نه دي رسېدلي، زخمیان د لا په ځمکه پراته دي او ته وایې پاکستان کړې ده. ته خو لاړ شه زخمیان پیل اوچت کړه، لږ انویسټیګیشن وکړه، هغې نه پس په پاکستان الزام لګوه. نو نه جي مودي وایي دا پاکستان کړې او زه به داسې وکړم او زه به داسې وکړم، د سعودي عرب دورې هم کینسل کړو، زه به حمله کوم. نو هلته ورپسې د عوامو پریشر دی، او مودي چې کوم دی هندوانو نه اوټ په دې اخلي. رور هلته خو هندویزم دی، هلته خو ټول هندوان دي، هندوانو نه اوټ په دې خبره اخلي چې د پاکستان خلاف هم د مسلمانانو خلاف هم په دې خبره خو هغه اوټ اخلي.
نو اوس مودي وی حمله نه کوم دا خو عوام می خلاف کیږي عوام سبا ووټ نه راکړي ورکه حمله کوم نو هم پکې ګیریږم چرته را ټیکنالوژي را فیل نه کی د فرانس دا بالکل ما غرنګو شو نو ځکه مې د ویډیو سٹارټ کیوي چې دی حمله کې د انډیا دومره فائدہ نه ده شوی چې څومره پکې نقصان شوی دی نو دا څه شهر غونته اپډیټ اوس دی حواله سره تاسو سره وای کمنټ لازمي وکړئ